الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين د محبوب دیدن د پارا ز محشر ته خوشحالیږم د محبوب دیدن د پارا ز محشر ته خوشحالیږم چې دلبر پکې لیدی شي دا محشر اختر زما دی د جانان په مهمانۍ کې به د زړه غوښې وریتې کړم د جانان په مهمانۍ کې به د زړه غوښې وریتې کړم په مولا مې د قسم وي عشقي هنر زما دی مدینې منورې کې چې زیبا دلبر زما دی د فراق په درد و غم یې زړه پرهر زما دی او د وصال په ګلستان کې چې ګلونه ټولول ما د وصال په ګلستان کې چې ګلونه ټولول ما زخمی شوی هغه وخت په ازغو جگر زما دی پاک محمد مصطفی د محمد امین محبوب دی پاک محمد مصطفی د محمد امین محبوب دی په مولا مې د قسم وي دا صحیح خبر زما دی ہزار ہزار عالم درستا کے ہر آن محبوبہ ہزار ہزار عالم درستا کے ہر آن محبوبہ لگے لگے کڑم شنصیب میں دا ایمان محبوبہ د کائنات جملہ ذرے کمی روحو نکڑی رب د کائنات جملہ ذرے کمی روحو نکڑی رب پا ہر نفس قسم پر رب تانا قربان محبوبہ ازل نہ تربد ہر دم درب دا علم پشمار ویدی تکرار پڑیر تعظیم دا حق بیان محبوبہ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان نبینا مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما شوق و محبت سے دوستان پوچھیں اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين قدردانو مشرانو کشرانو همزولو رب لا يزال اور رب بے نیاز و سر زمان کامل ایمان کامل برخ و حصے نصیب و گرزوا دونوں جہانوں دا سردار آقا نامدار خپل امت غمخوار خپل کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا معیت تا پارا و داغی مبارکو دا صحبت تا پارا اللہ کریم پا کائناتو کے دا ٹولونا پاکو ہستو چی اللہ کریم داغی ظلونو تا نظر اکو پا ٹول مخلوق کے دا چا ظلونا دا ٹولو نزیاد پاکو داغی انتخاب دا مدینہ منورے جانان مبارک دا صحبت و معیت تا پارا اکو اواغ عظیم ہستو تا چچال اللہ پٹولو کائناتو کے نا انبیاء کرامو نا پس دا ٹولو نا لویا مرتبہ ورکڑی دا اغیت صحابہ کرام دا دون جہانو دا سردار آقا نامدار مبارک ویلیش او حقیقت دا دے
چې صحابو ته عظمت ملو دی، که صحابو ته دومره لوی شرافت ملو دی، دومره لوی بڑائی ملو ده، دومره لوی اجرونه دي، د هغې سبب او وجه ذات بابرکت د مدینې منورې جانان مبارک دی. هر چاته چې عزت ملو دی د هغې سبب او وجه د خپل کریم آقا صلی الله علیه وسلم مبارک نسبت دی. اکا اولیاء دي، اکا اهل بیت دي، اکا علماء دي، اکا شهدا دي، د ټولو د فضیلت وجه د مدینې منورې جانان مبارک سره نسبت دی او تعلق دی. خو صحابه کرام یو داسې جماعت دی او یو داسې ډله ده چې یقینو کې ډېرې خبرې داسې دي چې موږ د هغې صرف تصور کولی شو، ډېرې خبرې داسې دي چې هغه صرف زموږ او ستاسو په زبان باندې راتلی شي، عملاً د هغې کردار زموږ نه چې کوم دی هغه ناممکن دی، بلکې انسان یې تصور هم نشي کولی. مگر یاد ساته هماغه خبرې چې موږ او تاسو یې محض تصور کولی شو، د هغې عملاً هېڅ قسمه موږ ته مخې ته نه ښکاري چې موږ دغسې به موږ کوو. هغه د صحابه کرامو په دغې دنیا کې داسې واقعات پرېښودي دي چې د کومو واقعاتو موږ صرف تصور قدرې کولی شو، او د حضور علیه السلام مبارک نه مال او جان اولاد داسې قربان کړی دی چې د دغې قربانۍ موږ صرف تصور کولی شو. عملاً چې کوم دی د دغسې قربانۍ څوک جوګه نه دی چې هغه دغسې قرباني ورکړي لکه کومې قربانۍ چې د حضور علیه السلام مبارک صحابه ورکړي دي. ځکه حضور علیه السلام د دغې جماعت فضیلتونه په خپله او دی مبارکو په زبان باندې هم بیان کړي دي، او وروسته علماو صلحاو بیا په دې باندې لوی لوی کتابونه لیکلي دي. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک راوی دی فرمائی چې حضور علیہ السلام مبارک فرمائی چې تاسو کې که یو کس د احد د غره عمره سونه خیرات کی، که تاسو کې یو کس د احد د غره عمره سونه خیرات کی، او زما یو صحابی یو موټی صرف یو موټی جو دا خیرات کی، یا د هغې موټی نیم خیرات کی، نو ستاسو هغه یو د احد د غره عمره سونه په اجر کې زما د صحابه کرامو دغه موټی یا نیم موټی اوربشو ته نه رسیږي. پوهېږئ دې باندې ستاسو که د احد د غره عمره سونه خیرات کې، خو زما د صحابي د موټی یا د نیم موټی اوربش عمره خیرات ته نه رسیږي. دومره د صحابه کرامو الله کریم جل جلاله عظمت ورکړی دی، دومره والا لوی شان او مرتبه ورکړی ده. او بیا چونکې عزتمندو صحابه کرامو کې هم داسې شخصیاتو چې الله کریم جل جلاله والا په صحابو کې بیا د فضیلت ډېر فضیلت خاوندان جوړ کړي، او د هغې فضایل او د هغې مناقب دا د دواړو جهانو د سردار په زبان مبارک باندې چې کوم دی هغه مونږ او تاسو ته را رسېدلي دي. یو سوچ انسان کوي او د هر صحابي فضایل او مناقب چې ګوري نو داسې محسوسېږي چې دا د ټولو نه زیات فضیلت خاوند دی. چې د بل صحابي مناقب ګوري نو داسې محسوسېږي چې دا د ټولو نه زیات فضیلت خاوندان دي. چې د بل صحابي ګوري نو داسې محسوسېږي چې دا د ټولو نه زیات د فضیلت خاوندان دي. مگر یاد ساتئ عزتمندو دقی وجہ صرف اور صرف یو ده چې کله د دوانو جهانو سردار مبارک په خپل زبان مبارک باندې فضایل بیان کړي دي، نو حقیقت دا ده چې زبان د مدینه منورې د جانان مبارک دی او فضیلت بیانون کی زبان زما د کریم آقا مبارک دی. نو چې د کم صحابي فضیلت هم بیان کړي دی نو هغه انسان ته داسې ښکاري انسان وایي که د دې نه زیات فضیلت والا به بل څوک نه وي په مخ د ځمکه باندې، ځکه بیانون کې د مدینې منورې جانان مبارک دی. خو په ټولو صحابو کې د اهل سنت و جماعت په نسبت باندې د ټولو نه زیات فضیلت د حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک دے. د پیکر صدق و وفا، د اصدق الاصدقاء، او د حضور علیہ السلام مبارک ته د ټولو نه زیات محبوب
حضرت سیدنا و مرشدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک هغه شخصیت دی چې د په باره کې د امت علماء عقیده ده چې افضل البشر بعد الانبیاء والرسل، چې دا مبارک د انبیاء او رسولانو نه پس که په انسانیت کې د ټولو نه لویه مرتبه ده نو هغه مرتبه الله جل جلاله حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ له ورکړې ده. او د دغه مبارکې میاشت نسبت د دې مبارکو سره دی چې د دې مبارکو وصال په دې میاشت کې شوی دی. په دې وجه باندې په دې مختصر وخت کې د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارکو فضایل باندې سو خبرې کوو. او بیا عزتمندو دویمه د موضوع د انتخاب وجه دا ده چې څو ورځې وړاندې یوه خبیثه په ټي وي باندې ناسته ده او هغې چې کوم دی د هغه خبث باطن اظهار کړی دی او ښکاره طور باندې د حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په ذات مبارک باندې ګوتې اوچتې کړي دي او د مسلمانانو زړونو ته تکلیف رسولی دی او دې مبارکو باندې د بې انصافۍ یو ډېر ګټ یا لوی الزام و بهتان لګولی دی او دی ویلی دی چې حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نعوذ بالله حضرت فاطمه زهرا ته انصاف نه دی ورکړی رضی الله تعالی عنها مبارکه. په دې باندې چې کوم دی د امت علماو کې ډېر لوی تشویش دی چې آخر چې کوم وطن جوړ شوی د حضور په نوم باندې دی، کوم وطن آزاد شوی د لا اله الا الله محمد رسول الله په بنیاد باندې دی، پاغې کې کله د حضور علیه السلام په ذات مبارکه باندې حمله، کله په ختم نبوت باندې حمله، کله قادیانیت پروموټ کول او کله چې کوم دی روافض راځي او سرعام د حضور علیه السلام صحابه باندې بک بک کوي او دا غي چې کوم دی خولې ته واګ واچولو والا څوک نشته چې هغې ته دا ووایي چې دا هغه شخصیات دي چې د دې نه الله هم راضي دی او د دې نه د هغې رسول هم راضي دی. دا هغه شخصیات دي چې دی د مبارک کریم آقا مبارک په دنیا کې د جنت زیری ورکړي دي. نو ستا په غب غب باندې دا د دې چې کوم دی هغه مرتبې کمیږي نه او د مسلمانانو دپاره او بیا د اهلیان پاکستان دپاره د شرم نه د ډوبېدو مقام ضرور دی چې دوی په ګوټو بو کې ډوب شي چې زما د کریم آقا مبارک د صحابو په باره کې چې د چا په باره کې کریم آقا مبارک فرمائی اللہ اللہ فی اصحابی، یعنی اتقوا اللہ او یریږئ د الله جل جلاله نه زما د صحابو په باره کې زما صحابو ته چرته بد رد نه وایې ځکه په دې باندې روح د مدینې منورې جانان مبارک ته تکلیف رسیږي او چې کله په داسې شخصیاتو باندې خبرې کیږي او هغې ذات ټارګټ کیږي یاد ساتئ دا د ټول دین اسلام بنیاد چې کوم دی ډکوي. دا صرف په ابوبکر صدیق سے باندې حمله نه ده، دا په ټول اسلام باندې حمله ده، دا د اسلام په ټول بنیاد باندې حمله ده. او بیا هغه شخصیت چې په صحابو کې د هغه مقام د نور نم زیات واضح دی، هغه شخصیت چې د چا باره کې حضور علیه السلام مبارک چاله چې کوم دی د عتیق او د صدیق لقب ورکړی دی، عتیق من النار. عائشہ بے فرمائی زما بابا جان مبارک ناس تو حضور علیہ السلام مبارک کو فرمائل کہ سوک خوخ ادا گنی چاگا دے پا دنیا کے دے یو دس شخصیت دیدانو کی دے یو دس شخصیت دیدارو کی چکم شخصیت اللہ جل جلالہ دا اورنا دا جہنم دا اورنا پامان کرے دے او جنتی شخصیت دے نو آغا دی اگوری دا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق مخ مبارک دا اغا شخصیت دے چیز دنیا کے دلا دا زمانت ورکوم چی دا مبارک جنتی دے و دا جہنم دا اورنا ذات دے. جمع باندې ټول چې د چا باره کې به د دوانو جهانو سردار مبارک فرمایل والله العظیم انسان حیران پاتې شي. حضور به فرمایل چې چا ما سره په دنیا کې احسان کړی دی، حضور فرمایي ما د هغه د احسان بدله قسم په ذات د خدای دی حدیث ته خو چې انسان وګوري دلته خو د انسان تصورم کار پرېږدي.
د دوانو جهانو سردار فرمایي چې ما باندې دنیا کې چا مې احسان کړی دی، ما د هغه احسان بدله په دنیا کې خلاصه کړې ده. چې ما باندې چام احسان کړی دی د هغه احسان بدله ما دنیا کې خلاصه کړې ده. ما د چا احسان په ځان باندې نه دی پرېښی. البته یو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک دی چې د احسانونو بدله هغه به رب لا یزال د قیامت په ورځ باندې دله ورکوي. د هغه دومره احسانونه دي ما سره چې د احسانونو بدله به الله جل جلاله په ورځ د محشر باندې ورکوي. او بیا د دوانو جهانو سردار مبارکو فرمایل چې د چا مال ما ته دومره نفع نه ده راکړې لکه کومه نفع چې د حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مال راکړې ده. عزتمندو د دین لوی خبره چې د دوانو جهانو سردار شخصیت فرمایي، د داسې شخصیت بارکه د دوانو جهانو سردار فرمایي چې د احسان بدله به زه نه، د احسان بدله به الله په ورځ د قیامت باندې دله ورکوي. د مال چې مال څومره نفع راکړې ده نو دومره نفع د چا مال او دولت مال نه ده راکړې. او بیا فرمایي که ما څوک چې کوم دی خلیل جوړولې، ما څوک خلیل جوړولې نو ما به حضرت سیدنا ابو بکر صدیق خپل خلیل جوړولې. چې د چا د شخصیت قرآن عظیم الشان آیاتونه گواه دي. چاته صاحب اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. ذکر په تاریخ الخلفاء کې امام جلال الدین سیوطی رحمت الله تعالی علیہ لکی کہ چا چونکہ دلتا لصاحبه دا د حضرت سیدنا ابو بکر صدیق د پاره استعمال شوه دی کہ د حضرت سیدنا ابو بکر صدیق د صحابیت نه چا انکار وکړ دا انسان کافر دی، دا کافر دی. د قرآن عظیم الشان د آیات کریمه نه انکار وکړ چې الله جل جلاله فرمایي یقول لصاحبه. کله چې مدینه منورې جانان مبارک خپل ملګری نو په غار ثور کې چې کوم ملګری و هغه ملګری بل څوک نو بلکې حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې د چا باره کې قرآن عظیم الشان گواه چې چا حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ مبارک آزاد کو او په ډیر قیمت باندې آزاد کو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه شخصیت چې دا مبارک چې کوم دی په سړو کې د ټولو نه اول اسلام کې داخل شوی دی. او حضور علیہ السلام مبارک به فرمایل چې ما په چا باندې اسلام د صدیق یو وجه علما دا بیانوي چې حضور به فرمایل چې ما په چا باندې اسلام پیش کړی دی او ما ول د اسلام دعوت ور کړی دی نو هغه خامخا لږ وخت سوچ کړی دی، هغه بیا بعض وخت کې مطالبه کړی دی، زمانه چې کم دی د آیات بینات د معجزو مطالبه کړی دی، د دلایل مطالبه کړی دی، یا ټیم اغست دی یا تل دی او سوچ کړی دی، فکر کړی دی، بیا راغله دی زما دربار کې او د سوچ او فکر نه پس بیا ایمان راوړی دی. مگر جانان فرمایي چې ابو بکر صدیق واحد هغه شخصیت دی چې څنګه ما ابو بکر صدیق تا دا اوه چې جبرائیل راغلو ما باندې وحی راغله دا زد الله جل جلاله نبی ما باندې ایمان راوړل چې کوم دی دا فرض دی. ابو بکر صدیق نه سوچ کړی دی نه تردد کې واقع شوی دی نه زمانه مطالبه کړی دا چې یا رسول الله ما ته معجزات خوایا ما ته دلائل خوایا چې څنګه ورته ما ویلی دی مبارک په اک ټیم باندې بغیر د تردد او شک نه بغیر د مطالبه نه په اک وخت کې فوراً په ما باندې ایمان راوړی دی. پاک وخت باندې زما چې کم دی سکړی دی تصدیق کړی دی ځکه ولا لقب چې کم دی حضرت د دوانو جهانو سردار مبارک نه د صدیق ملاویږي. هغه مبارک شخصیت چې چا په ایمان وروړو کې څه قسمه تردد او شک نه دی کړی او بیا د دې د خاطره د حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ مبارک د ایمان وروړو باعث چې دی هغه د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک ایمانو چې دی مبارک ایمان راوړو نو دا مبارک دوستو کاروباری دوست و د دې مبارک چې او قتل چې زما ملګری چې هغه دومره خيار هم دی ځکه ابو بکر صدیق عام شخصیت نو په خپل قبیله کې د ایمان دروړو نه وړاندې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مقام په خپل قبیله کې ډیر زیات بلندو. د خلکو روغ صلح به کولې چې د دیت فیصله براغله هغه به کولې او پاک کټیم کې چې د پړې لکه خلکو د تعلیم یافتو خلکو ډیر زیات کمیو چې چاله بلیکل ورتلل چاله بس ورتلل الله کریم په ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په اک وخت کې امدا کرم کړو چې دا مبارک د اک وخت نه چې کم دی پړه لکاو د مبارک لبلی کلم ورتلل
په خپل قوم کې هم د ټولو نه زیات پوه و. حضرت سیدنا عثمان ابن عفان، حضرت عبیدہ بن جراح، ابو عبیدہ بن جراح، حضرت طلحہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہم دا اغ جلیل القدر صحابہ دی چې دی ټول صحابه او د حضرت سیدنا ابو بکر صدیق په دعوت باندې ایمان راوړل. دومره لوی لوی شخصیات د دې مبارک او د خاطره د دې مبارک او د برکته الله جل جلاله بیا په اسلام کې داخل کړی دي. دا هغه مبارک شخصیت دی چې د ټولو نه اول چې چاته د اسلام د خطبه اعزاز ملو شوی دی، د اسلام اعزاز هم ورته ملو شو چې په سړو کې د ټولو نه اول اسلام چې راوړی دی هغه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک راوړی دی. په ماشومانو کې د ټولو نه اول هغه حضرت سیدنا علی کرم الله وجهه مبارک راوړی دی. همدارنګه په غلامانو کې حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک راوڑے دے. زنانوں کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک راوڑے دے. خدا اسلام کدا اولنی شرح و عزت چاہتا ملو شوے دے اغم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک دے. بغیر د طلب د معجزینا، بغیر د ترددنا، بغیر د شکنا چې څنګه په حضور اسلام پیش کړ ډایرک کې پاک وخت باندې د حضور علیہ السلام مبارک کلمه وې. او بیا د ټولو نه اول د اسلام د پاره مطاف کې چودريږي او د اسلام د پاره خطبه وي. هغه خطبه چې د ټولو نه اول ویلې د حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ویلې چې د حضور مبارک چا عادت سے کم دی ډایرک. او تاریخ الخلفاء کې حضرت امام جلال الدین سیوطی د صدیق دویمه وجه دا بیانوي چې ابو بکر صدیق عام شخصیت نو. دا مبارک او دا خبره ډیره زیاته عجیبه ده چې حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک په صدیق باندې د مخکې نه مشهور وي چې زکا چې وجه دا وا چې ابو بکر صدیق د اسلام دروړو نه مخکې بم دروغ نه وي بلکې د دروغ نه به ځان ساتو. په صدیق باندې مشهور اسلام دروړو نه وړاندې حتی چې د دې مبارک په بارک راضی چې ابو بکر صدیق هغه شخصیت دی چې د اسلام دروړو نه مخکې د اسلام د راوړو نه مخکې الله جل جلاله په زمانه د جاهلیت کې هم د شرابونه، د جوارینا او د بدردونه ساتلې دي. چرته دی مبارک جواری نه کړي، چرته دی مبارک شراب نه دي سکلې، بلکې رب لا یزال چې د چا صحبت د مدینه منوره د جانان مبارک سره په داسې انداز باندې الله جل جلاله د چا انتخاب کو نو دا هغه شخصیت رب لا یزال بیا داسې حفاظت کړي دی چې ابو بکر صدیق په وخت د جاهلیت کې هم چرته بت ته سجده نه کړي، بلکې د دې مبارک په بارک راضی چې ازل والد محترم چې بیا رستو ایمان راوړ حضرت عثمان نومیو او داغي مبارک چې کم دې کو نیت ابو قحافه دا مبارک ابو قحافه سے چلو کو وې دې مبارک ځان سره راوستل د ایمان دروړو نه وړاندم او چې کله بتخانه ته راوست یا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک خپل پلار په وړاندې د خپل پلار په وړاندې وی هغه بت ته گویا شو او ورته وی چې زوګي مال خوراک راکا، زما په وجود کپڑے نشته مال کپڑے راکا. او بیا چې کم دی یو غټ سره واغست، بیا یو غټ کاڼی را واغست او وی فرمایل وی کته خامخا خدای نو ته ځان بچ کزه دي ټوکړي ټوکړي کوم. او بیا په مکه کاڼی باندې چې هغه بت هغه لاندې را پریوته ټوټه ټوټه شو. پلار وی دا څنګه چل دی؟ پلار ته وی کده کې چې کم دی طاقت وی د ما نه ځان بچ کړي وی د ما سره کړي وی. الله کریم جل جلاله په کې دا جذبه د اک وخت نه خودلې و. د داسې لوی شخصیت چې بیا د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک د صحبت لپاره الله جل جلاله ورکوي او داسې صحبت نه چې هغه الله په صحابو کې یو منفرد مقام ورکوي. عائشہ بی بی مبارکہ فرمائی وی حضور علیہ السلام مبارک خوب ماتو فرمائل چې د جنت د هر دروازې نه د اتو وانو دروازو نه د روزدار د پاره به د بیل دروازې نه आवाज کیږي، د حج والا د پاره به د بیل دروازې نه، د منځګزار د پاره د بیل دروازې نه. او عائشہ استاد بابا محترم د ابو بکر صدیق د پاره به د جنت د هر دروازې نه आवाज کیږي چې ابو بکر صدیق د فرمان
عزتمندو چې کلم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک د مبارک شان او مرتبه بیانېږي. نو ما تاسو ته هم وی چې د حضور انداز بیان خدا سے وہ چې د هر صحابي مناقب بیان کړي دي، فضیلتونه بیان کړي دي. نه انسان وی کده د مرتبه د ټولو نه زیاته ده. خود امت علماو په دې باندې چې کوم د اجماع ده چې پټول د حضور او د انبیاو نه پس پټول انسانیت کې کچاله الله مرتبه ورکړي دا هغه سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک دی. نن عزتمندو په ښکارا باندې سرعام داغي مبارک او پشان کی خبري کېږي، نه پاغه باندې پیم را چکم دے ساخلی نوټس اخلی، نه پاغه باندې امت کی هغه سے پکار دے چې انسان د حضور د صحابه او د عظمت لپاره میدان ته راوځي، نه په هغه انداز باندې داغي جواب کېږي او ناغي ته پته ده چې بدا به خلک هم یو سوره د چغې به وي بیا به خبره دم چم شیس بمني. په دې وجه باندې د داسې شخصیات مبارکې چې کلم خبره کېږي دا ډایرکټ د اسلام چې کوم بنیاد دی هغې ته نقصان رسوي، هغه لړزاوي. چې د چا د صداقت او د چا د عدالت قصې چې دي مشهورې دي، توجه غواړم ستاسو، د چا د صداقت او د چا د عدالت چې کوم دی واقعات مشهور دي. په هغه شخصیاتو باندې چې کله خبره کېږي چې چاته د دوانو جهانو سردار مبارک صدیق ویلی دی، چې چاته د معراج واقعه مخې له راځي او کفار خوشحالیږي او هغې وایي موږ ته اوس مکمل او شو. ډېر هغه خلک چې هغې نوې ایمانونه راوړي او هغې ته تکلیف هم راغی او هغې وایي چې نه دا خو رښتیا ګران کار دی چې انسان وایي چې زه د شپې په لږه حصه کې چې کم دی لاړم، دې ځای نه بیت المقدس ته لاړم، بیا د بیت المقدس نه لاړم چې کم دی چرته اسمانونو سیل مې وکړ او بیا په دې دومره ټول غیر چاپېره وګرځېدم او مناجات مې وشو، بیا هغې نه پس مکه وخت کې رالم واپس په کم دی خپلې بسترې له. نو هغې وایي موږ ته اوس مکمل او شوه کفار وې، اوس به موږ د دې خلکو ایمانونه چې دی نو دا څه کړو، دوی به موږ اوس دوکه کړو. چې کله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک له راغله او ورته وی چې ستا ملګری خو داسې خبرې کوي، داسې ناشنا خبرې کوي، نو قربان د دې مبارک کو د جواب نشم چې هغې ورته وی که دا خبرې حضور کوي چې آو زه د شپې په لږه حصه کې تللی وم، نو دا خو دومره خبره ده. حضرت ابوبکر صدیق ورته قسم خوري چې والله انی لاصدق بابعد منه، دا خو دومره حضور بیان کړی دی که د دې نه مخکې حضور یو خبره بیان کړې وی نو زه په دې ځای باندې تصدیق کوم چې همداسې شوې ده او دا د حضور مبارک شان دی الله وله ورکړی دی. چاپ فضیلت کی اللہ آیاتونه نازل کړي، حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ مبارک آزاد شو، نو دی مبارک په ډیر قیمت باندې واغسته، چې په ډیر قیمت باندې واغسته. کفار وې چې دا بچرته دی بلال بس احسان کړو د ابوبکر صدیق سره، ورنه دومره پیسې د په حق کې ورکول دا خو عجیبه غوندې خبره ده چې په دومره ګرانو پیسو باندې یو غلام واغسته دومره په لوی قیمت باندې. الله کریم جل جلاله آیات کریمه نازل کو سیجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. ټول آیات کریمه آیاتونه نازل شو چې دا ابوبکر صدیق چې حضرت بلال آزاد کړی دی هیڅ قسم احسان نه دی، بلکې دا ابوبکر صدیق په زړه کې چې کومه خبره وه الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، هغه صرف اور صرف یوه خبره وه او هغه دا وه چې په دې ازادېدو باندې زما رب زما نه راضي شي، نور هیڅ احسان پیدا ده نه و. چې چا الله جل جلاله چاته د صحابیت مقام ورکو او فرمایل اذ یقول لصاحبه، ځکه د دې مبارکو د صحابیت منکر چې دی دا کافر دی، او بیا چاله الله د خپل معیت درجه ورکړه او فرمایل حضور علیه السلام ان الله معنا، بشک الله جل جلاله زمونږ سره دی. د الله معیت شامل حال دی د حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک سره، داغی مبارک سره د الله جل جلاله مدد او نصرت او معیت شامل حال دی. د داسې شخصیت په باره کې چې چاله الله دومره مقام او مرتبه ورکړه چې حضور کله هجرت باندې ځي نو حضور علی مکه معظمه کې نورم ډیر زیات صحابه خو حضور مبارک چې د خپل ملګرتیا د پاره د چا انتخاب کوي نو هغه د انتخاب
خوش قسمت شخصیت بل څوک نه دی، هغه هم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی. عائشہ بی بی فرمائی کچا غرمه وا حضور زمون طرف ته را روانو، ما چې دروازه کې وکتل وی زر ما زر را منډه کړې بابا جان ته مې حضور را روان دی. وی بابا جان مخ په ابلغ په چې کم دی د ور طرف ته را منډه کړې او ډایرکټ دروازه کولاو کړه او کریم آقا مبارک ته وی چې حضور ورته فرمایل څوک پردي خو نشتا، وینا قربان هیڅ څوک نشته، تاسو را دن نشئ. چې کله حضور مبارک را دن نشو وی مونږ ناستو، وی حضور مبارک خبره کوله خو وی چې داسې څه خبره ده چې ځان له وکړو. وی ماما زما بابا ورته وی چې قربان پردي هیڅ څوک هم نشته، دغه ستا چې کوم دی غلامان دي دواړه زما لونه بس دا دي، د دې په وړاندې تاسو ووایئ. وی حضور مبارک فرمایل چې ماته د هجرت حکم شوی دی. یا ابوبکر صدیق زما بابا جانو فرمایل قربان یا رسول الله مونږ هم در سره زبم در سره زم. حضور مبارک فرمایل چې آب ابوبکر صدیق تب امرا سره زی. عائشہ بی بی فرمای د دې خبر اوریدلو چې زما بابا د ډېر خوشاله نه په جړا شو. وی ما پړم بنی ځل باندې دا خبر اولیدا چې د خوشاله نم خلق جاړي. عائشہ بی بی فرمای ما پړم بنی ځل باندې دا اولیدا چې د ډېر خوشاله نم څوک جاړي. وی زما بابا دومره خوشاله شو. عزت مند او عجیبه خبره ده، یا انسان نه خپل وطن پاتې کیږي، مکه معظمه پاتې کیږي، بیت الله شریف پاتې کیږي، د زمزم ښکلې چینه پاتې کیږي، د مکې معظمې غوندې وطن پاتې کیږي، خپلې لونه پاتې کیږي، خپل کور پاتې کیږي او هغه خوشحاله دی. د خوشحالۍ وجه څه ده؟ قلندر لاهوري فرمایي دل ز عشق او توانا می شود. چې کله انسان د حضور علیه السلام مبارک عاشق جوړ شي نو بیا مالی قربانۍ تم تیار وي، بیا جانی قربانۍ تم تیار وي، بیا وطن پرېښودل. عبدالرحمن بابا فرمایي عاشقان د دنیا د غم خلاص کړل، عاشقي د سلیمان بادشاه غمې دی. چې کله انسان عاشق جوړ شي، عاشق جوړ شي د عشق او د محبت په دغه لمحو کې بیا دته دا مزل آسان شي، بیا په خوشحالۍ باندې خپل کور پرېږدي او بیا د سختۍ د تکلیف سفر الله دې مونږ او تاسو بوزي. نن هم انسان چې کله ځي غار سور ته خیږي، پوړۍ جوړې شوي دي، لارې جوړې شوي دي، اوبه در سره وي، خوراک در سره وي، لس لس دمې کې بیا هم د انسان تاب او طاقت نه راځي چې زه څنګه وخېجمه. نو لږ په زړه کې دا راولی چې دا کله د غیر چاپېره نه د دشمن یره وي. د تاریخ کتابونه لیکي چې ابوبکر صدیق به کله د حضور نه مخکې منډه کړې، کله به شاته لاړه، کله به ښي طرف ته لاړه، کله به ګس طرف ته لاړه. حضور ته تپوس کوي ابوبکر دا څه کوې ته؟ دومره د ځان چې کوم دی څه کړی دی، مشقت کې اچولی دی، منډې وهې، مخکې ځې رستو ځې. ابوبکر صدیق ورته فرمایي قربان یا رسول الله چې په زړه کې مې راشي هسې نه کفار چې کوم دی غیر چاپېره خلک یې خواره کړي دي، هسې نه د دې طرفه دشمن چېرته را رواني نو دې خوا منډه کم. په زړه کې مې راشي که د دې خوا نه دشمن را رواني چې د دې خوا منډه کم، که دې خوا نه را رواني زه چې کوم دی ستاسو مبارکو د حفاظت د خاطره. او حتی چې کله غار ثور ته راځي او غار ثور ته تیاره ده او دا مبارک کله ور داخلیږي، حضور ته فرمایي قربان تاسو لږ صبر وکئ، اول به زه داخلیږمه که چېرته په دې غار ثور کې څه موضوع څیز وي چې هغه خلک چې تکلیف رسوي، چې هغه ما ته تکلیف راورسوي او تاسو مبارک د تکلیف نه بچ شئ. او بیا جمع زکا عزت مندو مبارک هغه شخصیت دی چې بیا کله په غار ثور کې دا مبارک ټول غار صفا کوي او بیا د هغې نه پس چې کومې سوړې دي هغې کې خپل صادر مبارک ایږدي او اخره کې یو سوړه پاتې کېږي او کوم مار چې د حضور علیه السلام د دیدن په تمه باندې د زمانو نه پروت دی او خپله پونده مبارکه هلته ایږدي، هغه مار چې کوم دی دا مبارک چیچي، مګر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په زنګون باندې د دواړو جهانو سردار آرام کوي. صرف یو ځل نه چې یو ټکی ورکړی دی، بار بار هغه مار ټکونه ورکړي دي، مگر ابوبکر صدیق خپل خپه مبارکه ناخوا کوي مخافت ینتبه رسول الله صلی الله علیه وسلم. د دې یارې نه چېرته د حضور په آرام کې خلل را نشي، د حضور په آرام کې خلل را نشي. دا عزتمندو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک مینه ده
او دا د دې مبارکو ارزو او تمنا وا چې مال خدایا داسې وخت راکې د دې مبارکو نه تپوس کیږي چې ستا په جون کې د ټولو نه هغه چې تا ته سکون درکوي او محبوب ترین عبادت وي هغه څه دی نو په هغې کې یو دا چې آی النظر الی وجه رسول الله زه وایم زما سترګې وي او زما په سترګو باندې چې کوم دی دیدار د مدینې منورې جانان مبارک وي. 3 ورځې دي او 3 شپې دي الله یې داسې تمنا پوره کړې ده. 3 ورځې دي او 3 شپې دي. سترګې د ابوبکر صدیق دی، مخ مبارک د دوانو جهانو د سردار دی، بل هیڅوک نشته. یو هغه رب دی، یو دغه محبوب دی، یا ابوبکر صدیق دی. 3 ورځې او 3 شپې لګاتار د حضور سره د صحبت هغه لمحې په داسې عجیبه انداز باندې دي، په داسې ناشنا انداز باندې دي چې دا مبارک چې کم دی څه کېږي چې کله د ابوبکر صدیق د صحبت هغه لمحې دومره چې کم دی په دې مبارکو باندې هغه ملاو شوي دي ته چې مدینې منورې ته د دې نه پس رسیږي نو خلکو را منډې والې مدینه منوره کې او چې وی قتل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک چې کم دی دا محسوسه کړه چې داسې کیدی شي دا خلک چې کم دی څه کې دي تشویش کې دي او حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک اغي مبارکو او زما چې کم دی سدي په دې کې چې کم دی په شک کې دي چې کم دی آقا دی او کم غلام دی دومره په د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک هغه جلوې د دې مبارکو په مخ باندې پرتې وي. ابوبکر صدیق زر خپل صادر مبارک چې کم دی راواغست او هغه صادر د حضور علیه السلام مبارک د پاسه اونیو په حضور علیه السلام مبارک باندې گویا کې سوري جوړ کو او مخلوق ته چې کم دی دا سور کو چې دا آقا دی او دا غلام دی چې دا مبارک الله کریم جل جلاله د دې په خدمت باندې دلته معمول کړی دی. یا رسول ځکه عزتمندو بس اخیری خبره کومه چې د هر یو صحابي مناقب انسان بیانوي نو الله کریم یو مقام ورکړی دی، یو مرتبه ورکړې ده. خو یاد ساته عزتمندو چې مخلوق خدا کې د ټولو نه لوی د فضیلت او دا د فضیلت وجه بل څه نه دی، هغه صحبت د مدینې منورې جانان مبارک دی، هغه نسبت د مدینې منورې جانان مبارک دی. لہذا چې ننم څوک دا کوشش کوي او د حضور مبارک په صحابه باندې ګوتې اوچتوي دا په مخ د ځمکه د ټولو نه بدترین مخلوق دی چې د چا رب راضي دی او د هغه محبوب راضي دی. نن خلک لګیا دي خپل تحقیقونه کوي او د یو صحابي باره کې او د بل صحابي باره کې ستا د تحقیق چې کم دی نه د داسې دی د فضیلت نشته. بدبخته د دې نه لوی فضیلت بل کم دی چې هغه صحابي د مدینې منورې د جانان مبارک دی. په دنیا کې ما ته وښایه د فضیلت چې کم دی د دې نه لوی بل فضیلت شته چې چاته د حضور علیه السلام مبارک ته صحبت لمحې ملو شوي وي. په دې وجه باندې چې په دغه ټي وي باندې کمې ښځې بدبختې شقي چې دا کوم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک باندې الزامونه لګولي دي تحریک لبیک یا رسول الله په سختو الفاظو کې حکومت وقت دا خبرداري چې د داسې خلکو ته دي ته چې کم دی لګام ورکه او دي ته واګې ورکه. سبا له بیا حالات خرابېږي نو بیا هم د هغې ذمہ داري په مونږ باندې راچئ. بر وقت چې کم دی د حضور علیه السلام د عزت او د ناموس او د هغه د صحابو د عزت او د ناموس حفاظت د یقیني شي نو ولې به بیا داسې حالات جوړې کړي چې په هغې کې به چې کم دی بیا تا تم تکلیف وي یا به ټول قوم تم تکلیف وي. لہذا عزتمندو مونږ الحمدلله د حضور د صحابو غلامان یو، د حضور علیه السلام د تابعینو د حضور علیه السلام سره چې د چا نسبت دی او چې چا د حضور علیه السلام د اهل بیتو ځکه چې د دې ټولو وجه چې دا هغه ذات بابرکت د مدینې منورې د جانان مبارک دی. الله کریم جل جلاله دې زمونږ او ستاسو د صحابه کرامو سره مینه او محبت پیدا کی او د هغې چې کوم د قربانۍ او د هغې چې کوم موت ما تاسو ته ووایي مونږ دغسې سوچ هم نشو کولی چې کوم واقعات صحابه کرامو په خپل عمل باندې مونږ تا ته په دغې دنیا کې پرېښودي دي. انسان تصور هم نشي کولی د هغسې قربانو. الله کریم دې مونږ د صحابه په نقش قدم باندې روان کی او د صحابه د بې ادبۍ نه او د ګستاخۍ نه دې الله جل جلاله مونږ په خپل حفظ و امان کې وساتي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه.